الملحق آخره ياء مشددة ليدل على نسبته إلى المجرد عنها. دا نسبت یا نسبتی اسم منصوب دا پکے بن کے دکھم دے رہے اسم منصوب الملحق هغه اسم چې الحاق کړی شوی وي آخره په آخر دغه اسم پورې یا مشددتون د یې مشدده لیدل علی نسبته دې د پاره چې دلالتو کی دغه الحاق د یا علی نسبته په نسبت دغه اسم باندې الى المجرد عنها هغه اسم ته چې مجرد وي عنها د دیانه لکه مثال په تور باندې لفظ وے مردان یہ نسبتی و سراوڑی مردانی یونشی دا مردانی یونغم دا صفت دا پارا دا چاوی زید مردانی یون نو دا چکل الحاق با دی لفظ دا مردان پوری راشی نو دغه الحاق د یا په دې خبره دلالت کوي چې د یو اسم نسبت ثابتي تعلق ثابتي په هغه سیز پورې چې هغه پورې یا نه ملحق شوی یعنی د زید نسبت ثابتي په مردان پورې خیال کې مرادي دا د دې عبارت صرف ترجمہ شوا اس دا یہ نسبتی و راضی پا کمزے کی احکام سدی داغے متعلق فرمائی وقیاسه حذف تاء التانیث مطلقا وزیادت التثنیت والجمع الا علما قیاس او طریقہ د دې منصوب دادا حذف تاء التانیث حذف کول د ته تانیثی دی د هغه اسم نه چاغه پورې ته تانیثی ملحق وی متصل وی مطلقاً کې اشاره دې کی تعالی چې دا اسم ک عام اسم وی نکره وی ک معرفه وی کله چا د پر عالم وی او که غیر عالم وی خو چې اسم وی او ته تانیثی پکې راغلی دا به حذف کیږي د نسبت په صورت کې وزیادت التثنیه والجمع او دارنګ به حذف کولې شي زیادتونه د تثنیه او د جمع مقصد خو هغه حروف اصلیه او ته نسبت کول دی نو شکل ته د هغه تثنیه کې او جمع لیکړي نو د تثنیه او جمع سفیده نشته نسبت هغه مجرد ته هغه مفرد ته او هغه فائدہ حاصلېږي په دې چې ته زیادتونه د تثنیه حذف کې او زیادتونه د جمع حذف کې او هغه مجرد لفظ تا هغه مفرد لفظ ته چې کوم ده نسبت وکي خیال کې مراله لکه اوس دا رستو امثله کې راځي نو تا ته په خپل دا غزه نه پته لګي الا علما ها مگر که چرته دغه تسنیه یا دا جمع
علم ګرځیدل او د چا د پاره قد اعرب بالحرکات چې بیا اعراب کېدو په حرکاتو باندې کله چې تسنیه په تسنیت باندې پاتې ده او جمع په جمعیت باندې پاتې ده نو د تسنیه اعراب بالحرف ده په حالت رفعی کې په الف سره ده او په حالت نسبی جری کې په یا ما قبل مفتوح سره ده او د جمع حالت رفعی هغه په واو سره ده او په حالت نسبی جری په یا ما قبل مکسور سره ده نو په دې کې خپل جمعیت پروت ده نو د دې اعراب بالحرف ده بالحرکت نه ده نو کله کله دغه تسنیه او دغه جمع نسبت تا کو نو د الف نون با د تسنیه نه حذف شي او د واو نون یا یینون دا به د تسنیه او د جمع د دواړو نه حذف شي خیال کې براشي خبره البته چې دغه جمع دغه تسنیه دا تا د چا د پاره علم ګرځولې ده نو د تسنیت او د جمعیت هغه معنات نه ختمه شوی ده اوس دغه اعراب بالحرکت ده خیال کې مراله یضربان د چانوم شو یضربون د چانوم شو ضاربان د چانوم شو ضاربون د چانوم شو نو بیا چې ته په د باندې اعراب بالحرکت کې نو د ضارباتون په شان دی وکي د ضارباتون ضاربون دا دسی بنوي دا ضاربون غنوم شو نو د دې ضاربون په دې نون باندې با رفع راځي ضاربونون ضاربونن ضاربونن به ویل کیږي او که ضاربان دي تسنیه دې د چا د پاره نوم وګرځاو نو ضاربانون به ویل کیږي اوس به دې ته نه ګوري چې دا خو تسنیه ده او حالت رفعی په الف باندې ده نه نه بس دا غون نوم شله کسن چې ضاربون نومو او ضاربان دا نوم وګرځید نو د باندې اعراب با بالحرکت راځي زما خبره پوهیږي څه مشکل پکې نشته فکر وکړه چې تسنیه او جمع په خپل حال دي نو زیادتونه به غرزول شي په حالت د نسبت کې او چې کله دا په خپل حال یعنی په تسنیت او په جمعیت باندې پاتې نشو نو بیا به کوم ده د اعراب بالحرکت وی نو داغین رستو بو سره یاد تسنیه د نسبت راځي فلذالک دغه وجنا چې تسنیه او جمع په خپل حال وی نو د نبغیا یا نسبتی چې راځي نو زیادتونه د تسنیه به حذف کول شي او دغه وجنا چې کله تسنیه او جمع دا د چا علم ګرځيږي او اعراب بالحرکت راشي نو بیا به د نسبت په صورت کې داغه په آخري حرف پورې دا یا نسبتی متصل کولې شي جاء او دغه وجه نراغه قن نصریون قن نصرینیون قن نصریون قن نصرین یا قن نصرین دواړه راغلي دي دا د یو مقام او د یو زینوم دی نو د دې چې کوم دی په حالت رفعی کې قن نصرون او قن نصرین دی حالت نسبی جری کې قن نصرون او قن نصرین دی په حالت نسبی جری کې نو دلته کې باغ زیادتونه د تسنیه د جمع لرشي د قن نصرون د دینه بچ کم دی یا د قن نصرین د دینه وا واو او نون لرشي یا او نون بلرشي نو قن نصریون او قن نصریون په هر حالت کې بیا چې کله په حالت نسبی کې نو قن نصریان به قن نصریین به زیادتونه تل شو او چا چې کله علم کړي دي قن نصرین
نو کدا د جمع صيغه ده قن نصرائن کدا د تثنیه صيغه ده نو د دې کې با اغا اعراب بالحرکت وی زیادتونه د جمعیت پکې نشتا دته زیادتونه نه ویل کېږي اوس ځکه دا جمعیت ته ختم شو لفظ ناس شلک مفرد لک زید لک زارب خیال کې براشي نو قن نصری نیون ځکه دلته اعراب قن نصری نون له حالت رفعی کی او قن نصری نن ده حالت نسبی کی قن نصری نن ده حالت جری د دې جمعیت ته اوس نه ګوري نو بیا با ته اخر کې یې نسبتی راوړي نو قن نصری نیون دا به ویل کېږي پوه شئ ويفتح الثاني من نحو نمر والدؤل بخلاف تغليبي على الافصح نابل قاعده نسبت ذکر کئ ويفتح الثاني مفتوح کوله بشي دویم حرف من نحو نمر د مثل د نمرنا والدؤل او د مثل د دؤلنا نمر فاعل په وزن باندې فاعل په وزن باندې دا پړان ته ویل کیږي نمر څه ته وي پړان پیژنې یو حیوان د زناور دی خبره پوښي پړان وکړي نه اړ چرسه ده چیتا خبره باندې پوښي خله کې اور ګرځي په خدای کله ټکه ته ویل نه شي خیر کې نو خفا نشي زه ډېر مزاحي سره یم او دا مزاح زه د دې لپاره نه کوم چې ګینه چا پورې خان دم خو خدای فطرت او مزاج داسې راکړی دی فطرت اوس که بس تندي سوار لس بجاو کوم تاسو به چې خدای هغه بلا بیا را روانه ده کله به تخلصي خبره باندې پوه شئ نو زه خنده پیشانه سړی یم د وجه طلقین مې د خلکو سره ملاقات پوه شئ اوس که تاسو وایله د هر چا ته مولا وایي مولا خو ډېر قیمتي لفظ دی او تاسو ته مې دا د خپل استاد نقل کوم قسم دی ماته په فخر دی ماته په کې لذت ملويږي هغه خلک پلانې او ضیاء الله جان څه ده اکه مولا مې ماته سره کار دی کوم روس هغه طالبانو سره کتل چې راکړه شیخ دی چې کوم نه مولا خیال کې مرالي نور ته پته نشته چې دا مولا څومره درون لفظ دی دا خو د فارسی د ترکی چې لفظ دی مولا خیال کې مرالي علامه ته ویل کېږي ډېر درون لفظ دی او تاسو ته خبر نه راز غوسل چې کوم نه شیخ سره شیخ مونږ ته خلک شیخ وي نو ما خیال ډېر نمونه دي زما استاد جی خبره پوښي امام خو یې ما کنه نه هغه کې لیکره هغه امام هغه خو یم جما خو دوی راغلي او داګه مولوی صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب قاری صاحب مفتی صاحب یو مفتی صاحب اوس پته نه لګي د دې زمانه د مفتیان ټول خفه نشي خو دا ټول چې کوم دی دغه دی مفتی مرکب یو مفتی مفرد دی یو مفتی مرکب دا اکثر مرکبات دي مونږ یې څه کوو خبرې ته وکړه ويفتح الثاني مولا ما ته وګوره څه چل به وشي دویم حرف با حرف مفتوح کړی شي من نحو نامر د مثل د نامرنا پړان نبا نامرون کې څه مطلب دی دا مطلب دی چې رستو یې نسبتی راځي او په دې کې دویم او دریم حرف دواړه مکسور دي یا نسبتی راځنو مکسور بشي که دریم حرف نه دی مکسور دریم حرف خو محل د اعراب دی نامرون نامرن نامرین خیال کې مرضی خو چې کله یا نسبتی رااله نو یا نسبتی د وجه نه بخامخا دا ما قبل حرف ته مکسور کې کنه نو نامریون بوي څه وای نامریون بوي چې نامریون دی وی نو ثقل پیدا شو پدې میم باندې کسره پرام کسره رستو دوی غان رالی نو د تخفیف د پاره
دا دویم حرف چې مکسور دی په نمیرون کې میم دی دا به مفتوح کې نو نامریون به پکې وي د پاره د تخفیف دو ال کې به دو الیون وي دو الیون بنوي دو الیون به وي او دا ټکی تا د اول سر نه شروع کړی دی او اوسه پورې دی پوسته کې اوخ چې دو ال دی او بیا چې کمالانو ابو الاسود دولی ویل کیږي ولکه دا دولی ویل کیږي او دا ځکه چې دی نسبتی راغله او یې نسبتی کې دویم حرف هغه مفتوح کړی شو نو دو الیون شو بیا حمزه مفتوحه شو ما قبل ته مضموم دی د محموز په قواعدو کې بتاله دغه ته راشي چې دغه دا حمزه په چا بدل کی په وو به بدل کی نو دو ولیون بپکی وی دو ولیون بخلاف تغلیبی په خلاف د تبلیغینا چې تبلیغی بلا چل نه کوي دا به تعلیب کوي دا وسوک یعنی دا د نمیر او دو ال کی وا یاد نسبت دا کی دا وسوک کوي په خلاف د تغلیبیون لفظنا بلو تغلیب د قبیلینوم دی تغلیب ته جا د قبیلینوم دی چې د قبیلینوم دی نو دې کې بچ کم دی نو صرف یې نسبتی ملګری کې اغا نمیرون فاعل وزن او تغلیب تفعیل وزن دی دې کې سلور حرفونه دي دې کې هم اخیری دو حرفونه مکسور شي یو خو په خپل مکسور دی خو یو د یې نسبتی د اتصال د وجنه مکسور شي نو دې کې با دا د ماقبل حرکت د کسره په فتحې نه بدله نمریون کې د نمریون وي نو په تغلیبیون کې به تغلبیون نه وي تغلیب قبیله شو په خپل حال به پرې دي علی الافصح بنا په قول افصح باندې ولی الک وجه سره چې دا ته په خپل حال پرې دي وې دا ځکه چې دلته دویم حرف کې سکون راغلی دی او دا سکون په کلمه کې سبب د تخفیف دی نو مون خو مقصد په دې کې چې دا دویم حرف مکسور دی او هغه مونږه مفتوح کو د یې نسبتی په صورت کې نو د پاره د تخفیف کو دلته تخفیف د مخ کې نه حاصل دی نو ضرورت نشته لہذا دلته کې تغلیبیون اوایا تغلیبیون اوایا او فصیح قول بده کې دا دی علی الافصح د تو کې څنګه وي علی الافصح صحیح قول بکې دا دی یعنی چې الافصحنا لکم دی هغه تغلبیون بکې وایا تغلبیون زکه چې هغه غیر دویم حرف دی ساکن دی خودلته کې توارید کسرات خو مقص موجود ده لکه څنګه چې په نمیریون کې وا لام باندې کسره په دې باندې به هم د یې نسبتی د وجنه کسره راشي نو بیا بم توال لہذا دا دریم حرف چې لام دی دا د څه فرض کا لکه دا په نمیرون کې چې دویم حرف دی میم دی نو تغلبیون پکې وای څه پکې وای تغلبیون پکې وای په خبره پوه شوې ادم کې یو سړی زوی مړ شو نو هغه مشر زوی ډېر ښه سړی دی او تبلیغ کې ډېر زیاتې نو د اجتماع دا ورځ وي نو مونږه اجتماع روان شو ریوینټ ته چې ریوینټ ته اجتماع روان شو به دا خپلاري وی الکه وی غازی راتشا الته وګوري هغه کوم د تغلیب دا خارخ دی هغه کوم د تغلیب دا خارخ دی کال ته نو ته وای نو ما مرګرو ته وی چې الکه هغه ته مکوي او اسه ته سلاسي کنایاتو حکمت په طریقې به خبره کو او غریب به ګډ وډ شي اسوک به وقوف راغله نه هغه ته خبري مسوي چې ته خبرې دا د خپل ازمه کو تخدیر پس وسه چلنه اپوجه په پلار مړلې مې مور داخله نه خبر چې زلمه اوروري مړلې هارت اٹیک وته شو زلمه خپل ازوانو نامړ نو بس بیا چې معلومات وکړل وی چې ورور دې مړلې موږ لا لیدل هم نو هغه اجي صاحب موږ لیدل هم نو غریب او شپه په شپه غریب را منډې کړې وو څومره په تکلیف باندې او څومره په غم باندې درد باندې چې ته په دغه خبره څه په طریقه په دې یو پنیر او دنه کې ها
اوس کستا ظلمین نکی یا پریغلن یادی دغه د شپږو شلو کارو دا ورته وایا خیر دی پوه شوې تغلیبیون فصیح قول پکې دغه دویم شي وتحذف الياء والواو من فعيلة وفعولة حذف کوله بچ دا بل قاعده یا او واو د مثل د فاعلتن او د مثل د فعولتن چې د فاعلتن په وزن باندې یو ټکی دی او دا غینه به دا یا حذف کوله شي او د فعولتن په وزن باندې بشرط صحت العين شرطونو ته خیال وکړه قاعده خو اسانه چې د فاعلتن نسبت کې نو داته تانیسی خو بدل شي دا خو په خوا درته وي چې وا قياسه حذف تاء التانیسی داته خو بدل شي د فاعلتن او د فعولتن خو بل په کې دا کارو شي چې د فاعلتن نه بیا او د فعولتن نه واو هم حذف شي خو شرط صداله بشرط صحت العين په شرط د صحت د عین باندې چې په فاعلتن کې او په فعولتن کې د عین کلمه حرف علت نه ونفي التضعيف او په شرط د نفي د تضعيف باندې انداسم نه چې عین او لام کلمه د یو جنس نه دغه وجه او نقصان درته بیانو مخه که حنفی و شنئی لکه حنفی ولیکيږي په حنیفتن کې او شنئی ولیکيږي په شنوعتن کې حنیفتن فاعلتن وزن ده فاعلتن وزن ده اوس په خپل ورته فکر وکا یو خو به تا تانیسی لړ شي او بلا فاعلتن کې یا به حذف شي حنیفتن کې ځکه په حنیفتن کې عین کلمه صحیح نون ده عین کلمه صحیح نون ده لہذا یہ به حذف شي نو حنفیون به پکې وي حنفیون خلک وي زه حنفی ما سوی زه حنفیم په دوو بیړو ما خپې نګدي یو مسلک باندې بکلک ولاړ یو مسلک باندې با کلک ولاړ حرم شریف کې یو بل زیاته چا بوتیو دعوت را لکړو نو التمو د ماخام منځ راغی چې د ماخام منځ راغی جمعه تلاړو اذان شو شال اذان شنو خلک دوه رکعات نفل کوي او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک دی چې کینه خیر دی یو دو درې منټه ایثار شه کله لارو کوڅه کې خلک رواني را بشي خو په ګنټو باندې کینه او موز باندې کې په لږه وخت کې نفل و نه کې نو زه علامه کې راستم نو ما ته وي ګم فصلی پاسا ورخشه د ګم په پښتو معنا کوم دی ورخشه او ما دا معنا سو پاسا قوم فصلی ويصلي ركعتين نما هو ده لا وصلي ناغا وش داخل الشيء كده لو ده يصلي ده ولا وصلي ما انا حنفي يستشور شغل كده انا حنفي وعندنا لا يجوز التنفل قبل المغرب مون پنځ باندې مخکي جایز نه پرونو سره ما ته ویږي زمونږ یو کفیل دی او تور ته وسره خبرې وکړه هغه ټاکري مال نه راځي که کفیل دی مولای نو بیا سره خبرې کوم که کفیل دی مولای لیوي نو بیا سره خبرې ځکه هغه از داغه په عربی پوهیږم نه ځکه کوم عربي او بل شان دی هغه چې کوم عربي وي هغه تیر اواله پښتو ده خبره پوښ بیا خو چې کوم دی شی بدل لګا نو حنفیون دغه مولاتوي خا شنوءه فعوله بوزن باندې ته خو به حذف شي او د شنوءتن وو به حذف شي ځکه عین کلمه نون دی عین کلمه صحت پک او تضعیف پکې هم نشته نو شنئیون بووي ومن فعیلة غیر مضاعفة او دانګي حذف کوله بشي د عطف دی پاغه من فعیلة باندې من فعیلة حذف کوله بشي د غیا د فعیلتن غیر مضاعفة چې مضاعف نه كجوهاني لك جوهاني ولیکيږي فجهي جوهینتون کې جوهینتون دام یو قبیله ده نو دلته کې تضعیف پکې هم نشته مضاف هم نه دي او حرف علت هم پکې نشته
فعین کلمه کی نو جوهانیون بوئے بخلاف شدیدین و طویلین فخلاف د شدیدین و طویلین بالی چه پدے کے شدیدتن لفظ دے او طویلتن لفظ دے خیال کی مرالا دلتا کی دا یاد فاعلتن نه حذف شوی دا گویا کې دسی به وایو چې دی مولا اعتراض کو پتا باندې چې تعوید فاعلتن نه یا حذف کو انو د شدیدتن او د طویلتن خو یا نه حذف کړي نو دې درته جواب کوي چې دې کې په دې اول مثال کې تضعیف راغله دا مضاعف دي او د دې استثناء تی کړي وا بشرط صحت العین بشرط صحت العین او دغه پسې بل څه ویلو ونفي التضعيف ونفي التضعيف لهذا دلته تضعيف راغله لوف نشر غیر مرتب ده بشرط صحت العین طویلتون مثال دی داغي هغه رستو کړي شدیدتون دا د نفي تضعیف مثال دی چې د تضعیف راغله نو شدیدتون کې با صرف تا حذف کې او یا بنه حذف کې نو شدیدیون به پکې وي الکه ولی پکې شدیدیون وي سګونه یې کړی دا یا حذف کا کنه وی بیا دغه دوا دالونه چې یو په ځای د عین او بل په ځای د لام باندې راغلي دي د کې با مدغام وکي او رستو یې نسبتی به مدغمای نو دو شینا دو حرفونه به پر لپسې مشدد راشي نو دا سبب د ثقل دی شدیون بوي سوې شدیون خرش ویلې شدیون بوي نو چې دا یا چې کومه د فاعلتون د پکې پاتې شي نو هغه خو اسه هم ماده ده او ماده په کلمه کې دا تخفیف راوړي نو شدیدیون بوي و طویلین او طویلیون بوي ځکه چې دلته کې عین کلمه حرف حلق دی طویلیون طوال یطول طوال یطول پکې عین کلمه ده او داغین رستو یاد فاعلتون راغلی ده دا بنه حذف کې طویلیون بوي ولی الکا ویزکا که چرت دا یا حذف کې نو توو لیون بوي لکېږي ممکن ده چې تداو د وجه د فتحې د ما قبل نه پالیف بدل کې قاعده خو ته متوجی شي کنه نو توالیون بوي سو بوي دا په بل لفظ کې نسبتی او در حقیقت هغه په طویله تون کې نسبت ده د دې وجه نه یې په خپل حال پاتې شي نو طویلیون بوي وسلیقیون وسلیمیون فی الازد عمیریون فی کلب وعمیریون فی کلب شاذ مولا په اعتراض وکړ چې سلیقتون سلیمتون عمیرتون دا وړي وړي قبیلې دي یو عربو کې غټي قبیلې هغه ته قبایل وای او یوې ته قبیله وای او یو چې کوم دی بیا پاغي کې وړي وړي قبیلې دي هغه ته بوتون وای څورته وای بوتون دغه ته کې نسبت مور طرف ته نو بیا بوتون دي او که چرته پلار طرف ته نو فخذ ورته ویل کیږي افخاذ نو پتون ته یوازې ته وایي قبیلې دي دا قبیلو بیا خپل نمونه یې خودلی نو بني سلیم دی او بني عمیر نو صدیقتون بني صدیقتون او بني سلیمت او بني عمیر نو بیاو ته بیا بني منی ته لړکی بني ته لړکی صدیقه او سلیمه او عمیره دا قبیلو نمونه شي نو وی خدای دې خوانه مکا په دې سلیقتون کې سلقیون ویل پکارو د قاعده او د قانون مطابق باندې هغه دا و چې د فاعلتون وزن نبا دا یې حذف کې د فاعلتون وزن نبا یې حذف کې یې بولی حذف کې صحت د عین کلمې پکشتا نفی د تضعیف مشک موجود ده نه د حذف کړي سلیمتون هم دغه څنګه یې حذف کول پکار دي او عمیرتون دینم حذف کول پکار دي نه دي حذف کړي دا خلاف القياس دي شاذ راغلي دي چا دا ویلي دي چې اصل کې دا سلیمتون دا یو قبیله ده د از غټه قبیله ده
او سلیمتون بل قبیله د بلی او وړه قبیله د بلی غټ قبیله نو دا اغین دا التباس ختمولو د پاره دا ترتیب کړی دی چې دا از د دې قبیله چې کوم وړه قبیله او کوم بطن دی سلیمتون نو د دې نه یې نه حذف کړو د نور نه حذف کړی دا غلنګ عامرین نو وی فرمایل وسلیقیون وسلیمیون فی الازد سلیقیون و سلیمیون پا ازد قبیله کې وعامرین فی قلب او عامرین پا قلب قبیله کې شاذ خلاف القیاس دی عرب دا فرق نکي من په نوم کې ګورو او خنوم لټو مثلا دا چې خنوم بلټه خنوم با لټه غریبا خراب نمونه میخوذل کلب کلاب اوس هغه مولانا نوم نه مخه فهد حقوق ته وي خبره باندې پوه شئ نو دا مخره په ظاهر کې خنوم نه لګا اغي پته نه لګي چې ولګي دا وخت دي په دې دا تکړه سره دی نو کلب خو خسړای نه دی کدی په کې خص صفت لټي چې یاره په قلب کې یو صفت شته چې وفاداری پکې ده قلب کې وفا پکې وګوره ورته نو کوم دغه پکې لټولې خو قلب کې حرسم قلب کې حرسم پکې پروت ده نو موږ دا طرف اخلو او هغه طرف اخلي موږ دا طرف اخلو او هغه طرف اخلي او دا غفقه کې خلک سپید بل پلیت ته ګنده حیوان دی د خنزیر نرستو په حیواناتو کې د ټولو نه پلیت حیوان څوک دی سپی دی رسول الله مبارک فرمای سپی چې کوم لوخه جوړه کی نو هغه و پیری وینځي یو پیرا په خاور وینځي ځکه د دې سپی په دې لاړو باندې اوس ډاکټرانو ریسرچ کړی دی چې هر یو سیس په درې پیری انځلو پاکيږي هر یو سیس په درې پیرو لکه دا صادر کړي په امتیازو باندې ګنده شو نو بس نه یو ځل وینځه نه شو بل ځل درې پیری دی وینځه دا پاک البته که د کمی ګندګي رنگو نو کوشش وکړه هغه رنگ ازاله کېدل لري کا نو پاکي براشي خود سپید پاره ولی ویلی دي چې دا به و پیرینځي او بیا به په خاور باندې امینځي وې زکه چې د سپی جراثیم اینه اوس دی وي مونږ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په مطابق باندې منو بس د پیغمبر طریقه ده اچھا د پیغمبر طریقه ده د پیغمبر سنت دی دوی په اوس ریسرچ کوي نو اوس په ریسرچ سوال د سوکاله پاسو کو وی په دې کې د جراثیم دي چې دا په ګندکو باندې مړ کیږي ګوګل پیژنې پښتو کې نوم اورېدل او داغه اثر په دې سمکه کې په دې خاور کې موجود دی چې خاور په کې ومګي نو هغه ګوګل مړ شي هغه مړ شي خبره باندې پوه شئ مچ دې په چاو کې پریوت غوپا ورلا ورکا او بیا دې درکو وېسکا نو دا د مولا په مخ کې چې کم دیانو مچ پریوت او انګريزو سره ناشته چې ناشته دوله غوپا ورکړه لری کو او چې اوس کله او به اوس کله یا شربت اوس کو او دا دې سنخره وکړه خو توې کا کنه بیا و نوري بچي به توجه دوږي بچیا ناغه دوی زه د خپل پیغمبر په سنتو باندې عمل کوم ما ته خپل پیغمبر ویلي دي چې مچ پریوتو نو د په یو وزر کې فی احدا جناحیه داء وفي الاخرى دواء او هغه د هغه باندې بیا تحقیق وکړو تحقیق په وکړو چې د په کوم وزر کې دا د جاس بچی دی د چې کله په دې کې نو په کوم وزر کې چې هغه بیماری پرته د حق وزر مخکې کوي نو هغه بیماری په کې لاړ شي هغه د علاج والا هغه وزر بره پاتې نبی زم ته په کې غوپکه چې دغه کې کم جراثیم چې د دې بیمار دوايي سره ختم شي نو چې تحقیق په ویوکو انګريزانو په دې تحقیق وکړو وی حقیقت داره چې دا کم وزر کې بیماری او کم جراثیم پراته وي کم وایرس پراته وي د دې علاج د دې روغ وزر کې په بل څه کې نشته کنوري دوايانه په کې تر ډېر استعمال کې خو چې دا وزر روغ نه استعمال کړي نو پاره کې انټي جراثیم موجود دي دغه جراثیمو هغه چې کم دي نو دغه کې د ختمي نو بیا او منلا د سی بیا یو خبر ډیر او مانی یو خبر بلا شی یو منل فارانیان دی ایمان نه لري منلی دي
اوس ډیر شی ومنلې اوس دا کرامت ومنه اوس کشف ومنه اوس چې کمدانو ډېری خبرې ومنلې یو سړی یو ځای ته ډېرو ځایونو کې ښکاره کېدی شي په آن واحد کې دا یو منلې خو ایمان نه راوړي اته حسدیان دي کنه يهود دي نسوارا دي او دا خو هغه زمانه نه دي په زړه خدای مړو راکوي سي کې نو قلبونه دا د قلب قبيله یو بطن دي دا خلاف القياس راغلي وعبدي وجزمي في بني عبيده وجذما شذ دا خو بس نورم ورخواشو عبدي او جزمي ولکیږي په عبیدتون او جذیمتون کې نو په عبیدتون او جذیمتون کې د قیاس تقاضا خدا وا چې عبدیون او جذمیون دی او چې نه شاذ وي نو عبیدیون او جذیمیون وای دلته فی کلمه لا پکې زما ورکړه نو عبدیون او جذمیون وی اشذ دا د شاذ نم پسې ورخوالي وخریبی شاذ خریبی خریبتون کې خریبتون کې خریبیون ویل کی خریبیون ویل پکارو لکه جوهینتون کې جوهنیون وثقفیون وقرشیون وفقمیون فی کنانه وملحیون فی خزاعه شاذ دا چې کوم چې شاذ دي نو دا غي ذکر درته کوي ثقفیون دا ثقیف د قبیلې نوم دی قرشیون قریش د قبیلې نوم دی فقایم د قبیلې نوم دی دا په بنی کنانه کې دا درې قبیلې غټي مشهور دي بنو کنانه دا غټه قبیله وا بیا پاغي کې دویم نمبر کې چې کومه قبیلې وي نو هغه بنو ثقيف او قریش او فقیم دا فقیم د کنانه خو د فقیم سره لګیدل نو په ثقيفون کې ثقيفيون ویل پکارو او په قریشون کې قریشیون ویل پکارو او په فقایمون کې فقایمیون ویل پکارو ځکه چې دا حذف د یا چې کومه قاعده دی ویلې و نو هغه د فعیلتون د پاره او د فعولتون د پاره او د فعیلتون د پاره ویلې و خیال کې درازي او دې کې تا تانیسی نشتا بنو ثقيف قریش او فقایم دا فعیل وزن دی او ثقيف فعیل وزن دی نو بیا د فرق د پاره پکار داو چې کومځه کې تی تانیسی راغلی نه فاعلتون فاعلتون وزن دی فاعلتون فاعلتون وزن دی دا غینا دا یی حذف کا او رستو یی نسبتی ور سره راوړه تا ته مثالونه وی حنفیون او جوهریون وایا دلته خلاف القياس بل ناخرشه ویلا چې د فاعل او د فاعل لفظ نه یا لرکړی دا دې کې ثقيفيون قريشيون او فقيميون ویل پکارو په دې بنیاد باندې چې دلته چې کومه ده فرق واضح شي په مابین د فاعلتون او د فاعلون کې د فاعلتون او د فاعلون کې وملحي في خزاعه شاذ او ملحي په خزاعه کې شاذ ده خزاعه بلغه قبيله ده دا یو بطن ده مليح دلته کې یای حذف کړي خلاف القياس ځکه دا د فاعلتون نه حذف کیږي د مذکر نه حذف کیږي د مؤنث تکینه وتحذف الياء من المعتل اللام من المذكر والمؤنث حذف کوله بشي دا بل قاعده حذف کوله بشي یا د معتل اللامونه حذف کوله بشي یا د معتل اللامونه من المذكر والمؤنث د مذکرنا او د مؤنثنا وتقلب الياء الاخيره واوا او بدلول وشي اخره په واو باندې د فاعل او د فاعلتون فاعلون او فاعلتون چې هغه معتل اللام وي د دینه وا یې حذف کې د فاعلتون او د فاعلون او دویم یې با په واو بدل کې تمه تخیل نه وځو کني راو کنه نو دا بیدار کینا سدونه ګرانه خبره نه خیر ده
پوش دا ټولې خبرې کیږي ټولې خبرې موږ د سړي د کویان نه راخې جوړي یاره کوم مطلب باندې پوش ختم بشي او را بشي یا وراله بل براشي یا وراله بل براشي اختر دی اوس خبره اختر دا شو دا کله روزه ختم شو نن پینځم روزه خبره پوښ دا ټولې خبرې وو چې کوته بیدار کینه چې معتل اللام وی وزن فاعلتون وی یا وزن فاعلون وی د دینه به د فاعلتون او د فاعلون یا حذف کې او دغبل یا کما یا چاغه د لام کلمه را هغه په وو بدل کې نو او به غنویون غنویون دا په غنیون او غنیتون کې په غنیون او غنیتون کې غنیون فاعلون غنیتون فاعلتون نو یې خو دې حذف کړه په غنیون کې او دا دویمه یې چې لام کلمه ده ا دې په وو بدل کړه نو غنویون دی وی څه دی وی غنویون دی وی غنیتون کې دې غنویون وی وقصوی و اموی او قصویون او امویون به دا قصی د قبیلینوم دی او د یوملانو قصی ابن کلاب د نبی علیہ السلام په نکانو کې سلسله نسب کړه ته معلومه دا پکې راغلی دی قصی ابن کلاب دا پکې راغلی دی ښا نو دا قصی دا قصیون او قصیتون کته مؤنث واخر نو هم پدې کې وجه کم دی نو هغه یوې حذف کې هغه چې حذف کې نو هغه به فاعلتون هغه یې حذف کې ښا او دا دویمه یې هغه په وو بدل کې نو قصویون به کې وي و امویون دا په امیون او امیتون کې دا دواړه ټکي ذکر کوي چې قاعده د دواړو لپاره خودلې ده فاعلتون فاعلون فاعلتون فاعلون د دواړو لپاره قاعده ذکر کړی ده اوس دلته کې وتا امیون بوي امویون بوي په امیتون کې او په امیون کې با اول یې حذف کې د فاعلون او دویمه په وو بدل کې نو امویون به پکې وي امویون به پکې وي دلته یو اعتراض ستاسو طرف را روان دي چې دا خو مذکر او مؤنث په یو شکل او په یو صورت باندې شو په یو شکل او په یو صورت باندې شو نو لالا یوازې به دا ټکی نه استعماله د دې ټکی سره مخ کې موصوف راځي ماته ته په ابتدا کې وي چې دا غون ټکی به صفت د چا د پاره صفت با لکه رجل امیون رجل قصیون رجل قصیون نو ځاګه چې امراتون راشي نو په خپل پته ولګي اینه په کلام کې کله چې یو لفظ یو صفت یو شانتی شي د مذکر او د مؤنث لپاره نو التو بیا قرینه مخامخه په کلام کې موجوده دلته هم یو ټکی ته ګور یو ټکی ته نه ګوري کنه ته بس ته ګوري پوره جملې ته کلام ته رستو ګوري چې را دا په کوم ځای کې راغلي سه معنا ده وجاء امیی راغله دې پکې په طریقې د تقلیل باندې امیی په امیتون کې امیی راغله دې چې حذف نه دې کړي د یا او دویم په واو نه دې بدل کړي بخلاف غنویین په خلاف د غنویون باندې په دې کې راغله دې غنویون په دې کې غنییون نه دې راغله غنییون دا پکې نه دې راغله ولی ځکه دلته کې خو دوی غانی یو ځل با مشدد شي نو پر لپسې سلور یې غانی او په غنی یون کې یو بل نقصان دی چې په ما قبل کسره او په امیون کې ما قبل باندې کسره نشته بلکې فتحه ده و امویون شاذ امویون په امیتون کې دا خلاف القياس راغلی دی چې اول یې حذف کړه او دویمه دی په واو بدل کړه او د حمزه ضمه په فتحه بدل کړه و اجری تحوی فی تحیه مجرا غنوی جاری کړی شوی تحویون په تحیتون کې په زید غنیت غنیون غنیتون باندې غنیتون فاعلتون وزن ده او تحیتون
تفعیلتن وزن دے سوزن دے تحییتن تحییتن تفعیلتن پا وزن باندے اس دلتا کی دا تحییتن ولی جاری کئی پا زید غنوی دے کی وزن سوری دے خبر پوشویں غنییتن تحییتن تحییتن نو پدی تحییتن کی خدا حافا کلمه ده او دا بلی اولا عین کلمه ده او دویم لام کلمه ده خبره پوشوی نو تحییتن پکی چه کلا اصل تبوزی دا اعلان نمخ کی نو تحییتن بشی پشان د فعیلتن بانی غنییتن باندی وزن صرفی نه ده وزن صرفی خداوی چې فا د فا او عین د عین او لام د لام مقابله کې راشي وزن سوری دا چې ظاهری شکل داغه په شانتی شي ظاهری شکل پس داغه په شانتی شي چې تب داغه ابدای چې پاغي کې اول حرف مفتوح دلته مفتوح پاغي کې دویم حرف مکسور دلته مکسور پاغي کې چې کم دی دریم حرف باندې فتحه دلته فتحه پاغي کې اخر کې ته محل د اعراب دلته ته محل د اعراب پښرنګ ورلې دا وزن سوری دے دغه وجنه او یو وزن عروضی دی وزن عروضی دی وزن عروضی چاته ویل کیږي چې حرکات او سکنات د یو بل په برابر کې راشي حرفونه په شرق باندې لګي لکه ته صبورن د فاعلن په وزن ده صبورن د فاعلن په وزن ده صبورن چاته د فاعلن په وزن ده تا ته بسو غراوي خدای دې خواره مکه پاشپارس کتابونه د صرف وي او تا ته نه پته ونه لګي نه صرف حرکات او سکنات ذات د حرکت هم نه دي خو مطلقي چې اول حرف متحرک دی نو دویم متحرک دی او دویم متحرک دی او دریم چې کوم دی نو ساکن دی صرف سکون دی حرف هم نشته او هغه حرکت هم نشته کوم حرکت چې په وزن سوری کې دی او یو وزن صرفي دی یو وزن صرفی دی هغه ته پیژنې چې ضاربون د فاعلون په وزن دی فاعل ځکه چې په ضاربون کې چې په کوم ځای کې زواد راغلی دی دا په فاعلون کې په هغه ځای کې فا راغلی زواد د فا مقابله کې دی او په فاعلون کې په دویم مقام کې الف راغلی دی ضاربون کې په دویم مقام کې الف زائد دی دا زائد دی او بیا را او بار اغلی اگر دا عین او دلام مقابله کې راغلی دی حرکاتم پی اغلی او سکناتم پی اغلی او دا حروف تقابل مغلی اگر حرف صحیح دا حرف صحیح خیال کرن اگر حرف اصلی دا حرف اصلی پشرنگی ورلی خواه و اما نحو عدو فعدوی اتفاقا او هر چې مثل د عدوون دی دا فعول وزن دی عدوون فعول وزن دی فعدوی په خپل حال به وي اتفاقا په اتفاق د ټولو عالمانو باندې دا اجتماع د وو د یراله وقال المبرد مبرد وی فی نحو عدوه مثله فمثل د عدوتون کې فمثل د عدوون باندې یعنی عدوتون مؤنث چې فعولتون دی او عدوون فعولون چې مذکر دی دې کې فرق نشته دواړه به یو شانتي وي دواړه به یو شانتي وي عدویون به وقال سیبوی عدویون او سیبوی عدویون به چې فرق راشي په مابین د مذکر او د مؤنث کې په مؤنث کې عدوتون دی یو وو به حذف کې او بل به کسره ورکې نو عدویون به وي وتحذف الياء الثانيه حذف کولی بشی ثانیه نحو سیدین لک سیدین و میتین و مهیمین لک من حیما ده حیما سیدون ده ده سیدون اعلال معلال پخپل ده ہوایا اگه شوه ده دوی گانی جمع دی مونگه سکو خو ده وو ده یه نفتن ناگره کده چانه خو سیدون لفظ ده نو دلته کې با د تخفیف د پاره یوې حذف کې سیدیون به وي میتون د دې نه به یوې حذف کې
او رستو به یې نسبتي راوړي میتیون به ووې محیمون محیمون حیم یحیم تحییم باب تفعیل دی حیم اینا من حیم یو ته لیکلی دی حیم یحیم تحییم د سر ګرځېدلو ته ویلی کېږي سړی وایي سر را باندې ګرځي نو سر پې نه ګرځي سر خو دلته دی سر پې نه ګرځي خو چکر داسې غوندې ورته معلومېږي چې دا ځمکه به ما داسې تاویږي ځمکه پې نه تاویږي نه پې سر تاویږي خو یو بیماري ده یو څه بیماري ده په مطلب باندې پوه شي سړی ویله یخنۍ والی یم دا یخنۍ ښځه وه که سړی و چې تی والي مطلب پوه شو نو که د دې ټکي نه خو معلومېږي دا مؤنث ده نو دې مؤنث ته چې ته رټینګې نو مذکر ته بس رټینګې شي ته یخنۍ ووالې نه نه دا یو بیماري ده مونږ ته یخنۍ وال وایو مونږ ته خلک وایي ته مې نیولی یم نو ته به مؤنث دی ته به نو تی څنګه ونیوې تی ونیسه که نه چې تی نیولی یې تی د کوم ځای نیولی نو کې د بل ځای نه ونیسه خبره پوه شوې نو خیال کې دې راغله نو دا بیماری ده نو دا سرګردانی یا پښتو کې مونږ وایو سر را من چکراویږي یا وی سر را باندې ګرځي نو سر ګرځېدل مطلب داسې یو بیماری ده چې دی وایي ګنې زه ګیر چاپېره تاویږم زه ګیر چاپېره یا دا سر مې چې کوم دی نور خو په ځای ولاړ یم خو دا سر مې ګیر چاپېره تاویږي یا دا ځمکه را باندې تاویږي نو دا دماغي کمزوري ده بیماری ده مطلب باندې پوه شوې دا ناشنا ناشنا بیماری عجیبه خدای شان دی الله پاک څه عجیب ذات دی ناشنا ناشنا بیماری په خلکو باندې راولي که نه سړی راشي یاره جي ټسټونه مې وکړو او دا بلا شی او په زرګونو روپۍ مې په ټسټونو باندې ولګولې او ډاکټر وایي چې ته ټیک ټاک یې او زه ټیک ټاک دی یم ټول چې کم دی نو ګډوډ یم دا ځای مې خوږېږي او ډوډۍ مې ړته نه کېږي او خوب نه راځي او دا چل دی او نو زه ورته یم اول خدا ده چې ته ارامي مونځ اودس نه کوې ټول اول خبره څه ده مونځ اودس دویمه خبره دا ده چې ته د خېټې اجي خو بس وجدته فاړمته وجدته فاړمته نو دا د دې خبرو نه ځانو یو مونځ شروع کړه پابندۍ سره 5 وخته په جمع باندې او بل دا ده چې د خېټې له لږ وار ورکړه خېټې له لږ وار وکړه توره چای مسکه توره چای مسکه او پکوړې کباب سموسې اچار دا مه خوره غټه غوښه مه خوره به ټینډې خوره او ټیپر ټینډې خوره ته 15 ورځې دا تجربه وکړه که ته ټیک نه شوې نه به د باندې سر ګرځي او نه به صحیح او نه به صحیح په مطلب پوه شوې که نه نو دا لانجه جوړوي که نه نو او نه جي خیر دی دغه به وکړم خو ته تعویض ښه وکړم تعویض وله وکړم ساخته مو له وکړم وظیفه مو له ورکړم دا وظیفه مو سره کوه نو بیا ما له شکرانه راکوي نو کله دې جیب ته نس کړي زه ته په یوه سترګه ګورم بیا دې جیب ته نس کړي خیال کې راغله بیا دې جیب ته نس کړي ګوري پکې که نه چې ته یو زوړ لسګون پکې ګوري چې پړ خیال کې راغله نو بس هغه کله پکې لا بعضې وایي استاد یې څونه شکر نه کېږي نو کله خو ما له کار هم را شي مې هغه د مور مېړه دی چې دی تللی وی نو څونه فیس دې ورکړه د مور مېړه دی چې تللی وي نو څونه فیس دې ورکړه خو زه خو د هغه نه زیات یم هغه زما نه ډېره خو نه خوري نو بس چې هغه دې څونه فیس ورکړه هغه ما ته راکړه نو بیا ترخ وکړي نو خدای دې کار کړو خو تپوس دې وکړو اوس چې کوم دی خوا دې خوا کې اوس خوا دې خوا کې نو بیا لسګون به راکړي نو اکثر یا ته دغه جانماز لاندې کېږي ته به بیا چې دا چې کمالیان وروره دینار یې کېښود ډالر نه دینار د کوې اسی وروسته دا دغه سره اوچت کړو یا لسګوي چې تورې ګړي 50 چې تورې ګړي 50 یا ستاسو پاره نشم ویلی بیا به ته وایې چې یاره ملاقه سړی دی نو حیم یحیم تحییم باب تفعیل دی دا غیر اسم فاعل محیمون راغلی دی څه راغلی دی محیمون
نو د مهیمون تصغیر چې لیکو نسبت چې لیکو نو د مهی دا دوی ګان یو ته حذف کا نو مهیمون وای مهیمون وطائي شاذ طائي خلاف القياس راغلی دا طائي اونده نو قاعده خدا وا چې دې کې دا یوې حذف کړي طائي ویلې طائي نو هغه یوې خو حذف کړه خو هغه بل خو شوی پالي بدل کړه ابله نو طائي پکې وي د نسبت په صورت کې دې قبيله ته طائي قبيله ویل کېږي طائي قبيله مشهور قبيله ده خبره پوښي حاتم طائي هغه د دې قبيله نه تلو یو تیر شو په خوا د نبی له سلام زمانه نه مخکې په خبره باندې پوښي به هر حال او عدي ابن حاتم صحابي دی ښا عدي ابن حاتم دا د حاتم طائي زوی دی او دا ډېر لوی سخي سره او دا حاتم طائي جو ډېر زیات سخي سره او بس خو چې مې یو ځل یو ته بادشاہ یو سره وزیر یو تراولېګو هغه وزیر سره خو خامخا دوه درې خنزیران نور می کړه نو چې و تراولېګو د سره یو قیمتي اسو یو خدای ته په خرګاړو کې تړلیدان عرب او اسونه هغه مشهور اسونه دي د لکونو ریالو یو استه هغه د پیجارو غاډو نه غاډي نه قیمتي دي نو هغه چې ولا ملمانه شراده نو ذکر نور سره هغه قیمتي اسو کړو نو هغه ولا لال هغه وخت اسوخه حرام نه وسم نه حرام خو څه چل پکې دي نو هغه ولا لال نو چې هغه ولا لال کې دی اوس وخت تناستی خزانه چې کوم دې سپېګمو پورې په وپړسو نو وی چې یو خبرې راغلی خو بادشاہ ته ویلو که سړی خفاو نو ګورې مې راولې کی سړی خفا کېده نو استه ما راولې وی چې سیمه مونږ خو یو خبرې راغلی خو ضروری نه ده چې ته ومنې کله ومنه لډېره خلک وی وای وی دا ستاسو یو قیمتي استه بادشاہ علی ګلو چې هغه استه نه راول بس دې خفا شو انتهایی خفا شو وی سب بادشاہ ویلی دي چې په زور یې تمر راولي وینا د خدای بندګانو دا خبره مو لږه مخکې کړې هغه اسمه تاسو له لار کا کو تاسو خو دته وی حاتم طوئی دته وی بلا قصیدی حاتم طوئی فإن كان مهيم تصغير مهوم کچری دا مهویم دا تصغیر د مهوم وی فقیل مهیمی بالتعویز نو بیا بدا مهیمی وی سره د تعویز نه سره دا دریم ځل شو په شافعیه کې تعویز په دریم ځل ثابت شو عوض به سره راوړي صبر راوړي عوض به راوړي هو ما يهوم هغه مخکې څه ټکیو هیما يهيم او هو ما يهوم تهویم ده تهویم لکه تعالی چې خوب درشي نو دا چلو کی خبره پوښوي کله دا چلو کی خبره پوښوي د خوب په وجه باندې چې سړی باندې کوم اثرات یا د خوب نه راپاسي یا د خوب نه مخکې د باندې چې کوم هغه اثر د خوب راغلی چې هغه ته مونږ پرکالی وایو څورته وایو پرکالی نو پرکالی دي ته ویل کېږي چې زه لګیایم سبق وایم اول تعالی چې کوم دی نو خیر کې درځي او کله ټولې دې بل طرف ته نو کله یو جوړه کوم بکیو دې ته ویل کېږي څه پرکالی نعاس څه ته ویل کېږي نعاس هوما يهوم تهویم او د تهویم د مهومون اسم فاعل تراغه مهومون اسم فاعل تراغه نو په دې مهومون کې تصغیر کوا چې تصغیر دی او کلمیم دی مضموم ک هې دی مفتوح کړه او داغه نرستو با یاد تصغیر راوړي نو موهای نه اوسینه خو په ځکه نه سجور شو دوه وونه رانغله یاره نو چې دوه وونه رااله نو په یې په بدل شي کنه نو سوې غالي براشي درې
نو یو به حذف کی نسینا دا غره دې کې راځي خبر باندې پوښې نو سبا وې بیا په کې مهیمون وې سبا کې وې مهیمون په کې وې ځکه چې دوی دریو یګانی خو یو حذف کړه نو مهیمون جوړ دا تصغیر د مهیم دی دا صيغه د اسم فاعل د هیمن راغله هغه یی دی دا واوی دی نو مهیمون شو نو چې ته باغې کې نسبت کې کنه نو د دغه مشدد یې نه ورسره یو ماده زائده بل راوړي نو مهیمون به پکې وي چې د مهیم او د مهوم دا غي چې کوم دی د نسبت فرق راشي وتقلب الاخيره الف الاخيره الثالثه بل قيله بدلول بشي الف چې په اخر کې په دریم مقام کې والرابعه سلورم مقام کې المنقلبه بدل راغلي وي دا به بدلول شي واو په واو باندې المنقلبه دا الف چې په دریم یا سلورم مقام کې ده نو د چانه او بدل راغلي الف د چانه بدل راځي خو یا د الف واو نه بدل راځي یا د یا نه بدل راځي دا بدلول شي واو په واو باندې كعصوي ورحوي وملهوي ومرموي امثله ذکر کې لکه عصوون ده څه ده عصوون دې الف لام سره یا په اضافت ذکر کې نو په دې وجه چې تا ته پته لګي د الف ده نو لا عصوا او که هر څنګه کتی د سم ذکر کې خو په کتابت کې خود عصوا الف لیکل کېږي کنه تبع عصوان وي تبع سره خو الف په کتابت کې لیکي علم خط مساله د الف د عصوا لیکل کېږي عصواون نو و متحرک ما قبل مفتوح په الف باندې بدل شو نو عصوان ته نه جوړ شو عصوان کنه الف او تنوین انتقال ساکنان را الف شتا ملحوظ دې په خبره پوه شوي نو چې کله دې نسبتی کوله نو دقه مقلوب دا بدل شوی وو دا الف دا بیا واپس خپل اصل تراوړي په واو او عصویون رحویون رحا دا یې د اخر کې یې په الف بدل شوی نو دا په واپس په واو بدل کې رحویون بوي ملهویون ملها الها یلهی الها ملها لها یلهون ماخوذ ده مجرد اسلی لها یلهو نو دا ملها ونه ملها د ظرف صيغه ده ملهون نو چې کله ملها ده هغه وو په الف بدل شوی ده د مثال دا راوړو چې الف په سلورم مقام کې واقع ده ثالث او رابع ویلو کنه دا مخکې دوه مثالونه د ثالث دي یو دونه بدل راغلي او دویم د یانا او دا د رابع دي چې دلته کې چې کم دی دا اول دونه بدل راغلي نو ملها کې به ملهویون وي او مرما کې به د طالب د یینه بدل راغلي نو مرمویون به پکې وي ويحذف غيرهما حذف کوله بشي اغه الف چې علاوه د دې دوړو نه دریم او سلورم مقام کې بدل د چانه نه راغلي دریم او سلورم مقام کې بدل د چانه نه راغلي داسې نه دي كحبلي وجمزي ومرامي وقباثري لك دا مثال نشو خیال کړه حبلا کې الف راغلي کنه سویم مقام کې سلورم چانه بدل راغلي نه ده تانیس ته پار راغلي زائد ده دا په دې سره بسو کې حذف وکي دې سره بسو کې ويحذف غټ کې دي کړي ويحذف غيرهما دغه مخکینو دوونه با علاوه چې کوي غالب به حذف کول شي نو حبليون به پکې وي بلا چې حبليون بلا بشرګه نسبت ته جمازه تیز رفتار استویل کی جمزیون به وي مراما راما یورانی مرامات نو مراما یون اسم مفعول له مراما یون یہ متحرک ما قبل مفتوح الف بدل شي الف راغه هغه حذف شنه مرامیون به وي قباثریون
یہ متحرک ما قبل مفتوح الف قبل افعالات جوړ شو الف راغی د چانه بدل نه راغلی دریم څلورم مقام کې نه دی بدل کا حذف کنو قبع ثاني نو لوی مضبوط طاقتور استویل اوختویل کی وقد جاء في نحو حبلا حبلوي وحبلاوي او راغلی دی په طریقې د تقلیل باندې قد د تقلیل لپاره في نحو حبلا په حبلا په مثل د حبلا کې په مثل د حبلا کې مراد دا دی چې هغه الف چې څلورم مقام کې خو د تانیث لپاره راغلی د تانیث لپاره راغلی هغه کې حبلوي مطلب دا چې غالب په وو بدل کې حبلاوي معنا دا ده چې د حبلا الف په وو بدل کې او داغه نه مخ کې وبل الف راوړي دا د حبلا چې کوم الفونه هغه دا وو دی اوسخه او دا حبلا ویون د دې وو نه چې مخ کې کوم الف دی دا زائد راغلی دی بل د دې لپاره چې په دې کلمه کې چې کوم نه مد راشي تخفیف به پیدا کې حبلاوی بخلاف نحو جمزا په خلاف د مثل د جمزا کې بیان کې جمزی جمزوی یا جمزاوی و پکې نه ځکه دې کې حرکات دي دې کې څه حرکات دي نو چې کله دې کې تا د سی وي جمزاوی جمع توالي د اربع حرکات ولا کرانه ګلاله لہذا جمزی په کې وي وتقلب الياء الاخيره الثالثه بدلول بشي چې په اخره کې واقع خدا د سي په اخره کې چې په دریم مقام کې ده المکسور ما قبلها دا سي چې مکسور ده ما قبل لدينا دا غیب په چا بدلول شي واول په وو ويفتح ما قبلها ما قبل به مفتوح کول شي كعموين وشجوين لك عموين فعاميون کې او شجوين په شاجي یون کې اینا یې پکې راغلي په اخر کې یې پکې کوم ځای کې راغلي او اخر کوم مقام دی دریم ثالثه سروي کنه بیا المکسور ما قبلها ما قبل د مکسور دی په عام یون کې میم مکسور دی او په شاجي یون کې جیم مکسور دی دا په بدل کې په واو باندې او ما قبل به مفتوح کې دا د نمیرون په شان تقریبا ټکی شو نمیرون خو هغه اگر روح څه مطلب حرف علت پکې نو دلته حرف علت ته ستاعتراض ختم شو چالتہ به ذکر کړه کنه نه خو حرف علت خبر اوس روانه هغه خو صحیح روانه نو صحیح په صحیح ختم شو دا حرف علت والا نو عامیون چې کوم دی جاهل انسان ته ویل کی په معنا دړون د مرضی معنا څه دړون باندې هم راضی خو دلته چې کوم دی نو هغه سره مراد دی چې صاحب بصیرت نه صاحب بصیرت نه عامیون نو دا د ما قبل کسره او فتحې بدل کی او دا یې دریم مقام کې راغلی دا د کسرې نه بعد دا په نو عامویون بوي او شجیون چې کوم دی غمجن سړی ته ویل کیږي چا ته ویل کیږي دردمند انسان هغه سره چې ډېر غمجن وي او ډېر دردمند وي په مطلب پوه شوي هر وخت غریب چې کوم دی په جړه سر وي کله یو فریاد کوي کله بل فریاد کوي په مطلب پوه شوي دا سړی ته ویل کیږي ها شجیون دی وتحذف الرابعه على الافصح كقاضيا او حذف کوله بشي سلورم يه على الافصح بنا په قول افصح باندې یعنی چې په سلورم مقام کې لکه قاضیون ده څه ده قاضیون یہ په سلورم مقام کې واقع ده دا حذف کا رستو یې نسبت درنو قاضیون وایا چې کله قاضیون نو آسان ویل کېده چې کله یې نسبت کړه نو لږ دې ثقيل څه کنه یې نسبت کې دوی غانې شو قاضیون وایا ښا وذکر کله یې د قاضیون نه حذف کې نو توالید یا آتو برازی سبب د ثقل ده ويحذف ما سواهما او حذف کوله بشي هغه چې علاوه د غدوړ نه په دریم مقام کې د کسرې نه بعد ده او نه په سلورم مقام کې ده په دریم مقام کې د کسرې نه بعد لکه عامیون او شجیون او سلورم مقام کې لکه قاضیون د دې نه علاوه چې راځه خو په پنځم مقام کې وایي حذف کیږي کا مشترین
لکه مشتری اصل کې مشتریون دی د باب افتعال نه صيغه د اسم فاعل نه مشتریون مشتریون په خبره باندې پوښوي نو هغه یې به حذف شي مشتریون وباب محین على محوی ومحیی كأموی وأميي او باب د محین باب د محین نه مراد دار چې دا د اسم فاعل صيغه ده د باب تفعیل نه د اسم فاعل صيغه د باب حییا اعلان مکوا حییا یحیی تحیه تحیه فهو محیی نو په محیی یون کې په دې یون کې قاعده جاری کیږي کنه د قاضي سے قاعده په کنه جاری کې نو چې هغه یې د حذف کړه محین به سوې لګي زما په ثقيله ده کسره په ثقيله ده هغه تل شوي استقاله یې او د تنوین رااله یې د حذف کړه تنوین ما قبل ته نقل شنه محین شو اوس دې کې بنسبت کې چې نسبت کې نو ابو عمر یو مولاره ابو عمر خیال کړه هغه وی چې د محین کې دا دوی یګان راغلي یو حذف کو بل په او بدل کا نو محویون پکې وایا او بعضی مولیان وی مبرد کا وی محیون پکې وایا محین خو دی ویلې یہ نسبتی سره بل سی واقع سرور یګان جمع کیږي حوالث کی مجبوری لرو محیون وایا الکه وې د سبل ټکه په کلام د عرب کې اوس د مخ کې وي ک اموی و امیی دغه ته اوسوي کوي نه وي چای کې امویون جایز ده په امیون یا په امیتون کې چې اخر کې دوی یګان راغلي نو جایز دي چې یو ته حذف کې او بل په وو بدل کې او دا هم جایز دي چې دواړه په خپل حال پرې دي نو امویون او امییون دواړه وای ونحو ضبیه وقنیه ورقیه وغزوه وعروه ورشوه على القياس عند سيبويه مثل د زبيتون فعلتون وزن ده قنيتون رقيتون غزوتون عروتون رشوتون دا بنا په قياس خپل باندې دي پنځ د سيبويه قياس مطلب دا چې هم دا غټه کې بوي صرف ته تانيسي وته لري ته تانيسي وته لري نو په زبيتون کې بزوبييون وي قنيتون کې بقنييون وي زوبيتون اوسې ته ویل کېږي زوبیه چاته وي اوسې ته ویل کېږي او قنیتون دا وږي ته ویل کېږي کما میوه بازی بوټی سي چې دا هغه میوه را زوړنده غونچک وي غونچک خبره پوښوي قنوتون دانیه قنوتون میوه چې را زوړندې بوي خبره باندې پوښو دغه ته وي او دا په اصل کې په خوا په زمانه کې قنوتونو په خوا په زمانه کې سو قنوتونو دا په مراحه کې به ان شاء الله تعالی راشي مراحه کې به راشي چې دلته کې الګو ساکن ما قبل مکسور دی نو ته جواب مو اعتراض باندې شو خدای خوانه مکه مخکې خو دې نون نه نو ابتدا ساکن دی او ساکن حاجز حسوین نه حاجز مانع قوی نه ښا نو قنیون بوه رقیون بوه رقیتون دمونا چول تکه فکر راوی کنانه ده اینه دوام ثابت شه کنه تعویزون هم ثابت شو او دمون هم ثابت شو بخبره پوشوی او گورا علته ده فلسون پاول که ویلی و کنی ویلی مطلب پیسه پیغسته هم ثابت شو دا گورا خیال کوا اینه ټول خبرې ثابت شوې د شافعي نه او چې ته نه مانی نو دغه مثلا لا نسلم پډېرې نه استي په خبره پوه شو تاسو چل جوړو مال به سو کسب نه کی ظالم زمون اجازه بم د بیا درکم خیر دی خو جنا کو سره نه کوي غزواتون ببکیوه عرواتون بوه غزواتون جهاد کول عرواتون کړی اسی کړي سره الله سچي دستا ورته لګيږي ها ورشوتن رشویون بپکیوه د چانا ناجایز عوض اغستل
عوض نه خو کار ورلته کې استازي موارد چې وی کې ولا او نه کې ولا بغیر د پیسو نه نو هغه دغه تصویر کېږي رشوت وته ویل کېږي څنګه مرګره دې پاتې دي انو هغه وچ دغه یو کار یو هغه په ستلم راتلم تم پیسې باندې حکومت کار کې ډېر لانجي چې پیسې دې باندې نو رشوت بخامخه ورکې وې اتلم راتلم خو کار زما ډېر ورځې لاړم رااله نن راشه او سبا راشه نن راشه او سبا وی بل کستوي چې راکړه وی خدای دې به خو نه باسنه ماته په وخت ولې نه وی ورشه زه د ټلیفون کوم او دا سرویس بوک د نوکرانو یو کتابي دا سرویس بوک چې کوم دی ورلای کو د دې لاندې دې کې یو 500 دې کې دا وګي ښکارا کوي 500 دې 500 دا وګ ښکارا کا نو دا تر څه دا کچې یره چیز خو د محبوب شاه بابو صاحب سره او دا کال مې راوړل بس یو ورله چې ورله ما هغه د ټلیفون کړو ما او تاسو شیخ ښکارا کې شینو وګ وای شي ویغه مرنه نو تا په وخت ولې نه خدای دې به خونه باسه محبوب شاه باندې مونږ به عزت کې هغه خو زموږ ډېر خدوس ته ودا چې دیواله کې او زور چې کم دی د دغه کې چې دومره د فاطمه پرور کېو څه د فاطمه پرور کې زور نور محبوب شاه په شراکم نه لګاو او بس یاره دا خو یې مخه به جوړ کړه فاطمه ورور نه فاطمه جانا وای شي دا بیا اصطلاحات دا به تاسو دکې دا خبره وی ما ته وی چې باسه ته بار کېنه د سینې مګنټا او زه چې کوم نه مستعار اوس کار په منډه ما بوښه کار دې سړی وسو الوټ په واره اې دراس کې خو وی دا وی زبا کې ناسم چې ټیم په نو کتل وی د مانځ ټیم شو بس مې ته مونږه کومه نه ما ګنټه دې تیر شي کنه خیر دې ځوان موږ ته لراغلی ویلاړه ما منځله او داس مې وکړ سنت مې وکړ موز مې وکړ چې موز مې وکړ اوس چې څنګه موز شو کنه و یو سړی وایي چې خدای مو بخښه لږ رانږدې شي تعلیم بکیږي چې ما وکتل دا اوس هغه کس دی چې زما یې پیسې یې پریښود هغه کس دی وی ما نه خندار بل مرګره سوچ خدای دې برکت دې سپینګری ته ګوره موضوع چې په جماعت کې چې کوم ته خلوی څنګه کړي خاندي مخانده ما ورته وی چې تاسو بارو کبار راوځه خدای دې به خوب اسنو ټاپ چوما وی ما وی خاندي وی خندا خو مې نه قرارې ده ما ورته وی چې دې خزه کوشي را اوس چې کوم په سوي په اشوار کې واسه اوس چې را نږدې شي خبره پوښتنه اوس را نه په سوي په اشوار کې واسه او سره سوي چې لګ را نږدې شي تعلیم بکیږي ګرځي شي تعلیم بکیږي د خدای په لار کې بلی نو رشوتون اینه دکه توسوي رشوت ورته ویل کیږي ما د خپل ریټایرمنټ دا کار چې کم دی نو یو بابو صاحب ډېر ښه سړی دی لکه بابو شاه چې ما واغستو هغه ته مې حواله کړی نو ما جیب تلاش کړ زه خو بې پروا مولا یم که نه زه ګورې د عامو مولیانو په شانې مولیان ټول بخیلان دي خفه کېږئ مه ټول بخیلان دي بغیر زمانه جیب ته مې لاس کړ جیب او هغه ته مې 6,000 روپۍ مې لکه دا حواله او چې څوک د رشوت غواړي ورکوه ځکه چې مجبوري د حرامیان دي موږ پرې نه یو ګناهګار کې لا هما کې موږ نه راځو هغه پکې راځي هغه وی نه ته صبر وکړه چې کله کار نه کېده بیا مې ښه دا 10,000 خو هسې جیب کې ځان سره کېدم خو هسې زړه به دې پیسې خوشحاله کېږي خو بیا یې نه اخیستې ډېر ښه سړی دی کار ډېر دا دې حرامیان له دغه د خنزیر غوښې ورکې هسې ډېر پرېږي ښه دا ټکې درته وي رشوتونه هم پکې راغی چې دا رشوت ښه شی نه دی على القیاس دا على القياس دي كده خلاف القياس دي كده ولا دي كويس چې ضرورت پېښ شو لکه بیا جایز دی امولان دا تاسو کړل وی چې دا غره ده وی چې مناسب دا ګډل الحال لیک آرام دی وی پس خبيثه حرام دي يبدي حرام دي حيل الخزر الحرام توش بيجي سید جلال صاحب یک صاحب رسول سید جلال رو در مولا سید دزوی نوم دی وی سید جلال صاحب یک صاحب رسول وی خداوری کتبا کتابو گورم گیرش کتابی وارو لکه اشتری پکی ورسره چې سید جلالی نو هغه گیدرلالی ورسره چې سید جلالی نو هغه گیدرلالی بگواره پوشی جہاں سید جلال گیدڑ شیدڑ سب حلال
جہاں سید جلال گیدڑ شیدڑ سج حلال سب حلال منگا پختو کی کشو بسرج سید جلال انو آگا گیدڑ حلالی بخبر بوجھ دا خبر بکیال کا وقا علی القیاس دا پا خبل یعنی پا کم وزن چی دے صرف تیتا نسبت نظر کی یہ نسبتی بہت سر رستو راوڑی خواہ عند دا سیبوئے پریس وزنبی وقربی شاذ عندہو نو علکا بیا پا زینتون کی زنیتون کی یا زنیتون کی او پا قریتون کی دا خو زنویون ویلے کی گی یا زنویون ویلے کی گی او قربیون ویلے کی گی دلتا خو پکار داوا چی زن ییون ویلے شوئے وی قر ییون ویلے شوئے وی دیوی شاذن عندہو دا دسیبوئے پنیز بانی خلاف دا دو پاکی خلاف القیاس وقال یونس اکاوی زوبویون وغزویون دا سیبوئے پا زوبیتون کے با زوبویون وی مانا دادا چی دا یہ با پا وو بدلکی او دا زوبیتون اغا با ساکن دا اغا با مفتوحا کے زوبویون وغزویون واتفقا فی باب زوبین و غزوین او اتفاق کرے رسی بویا یونس پا باب دا زوبیون اغز زوبیتون او غزوتونو تیتانیسی پکیوا او دیکی نشتا دا فعلون وزن دے دا دو مثال ذکر کرد یو دا یایی دا پارا او یو دا واوی دا پارا نو اغوی چی پا دیکی با زوبیون او غزویون دیکی اتفاق کرے رے چی تی پکی نئی نو دا دی حکم بیا دسی دے لکسن چی صحیح فعلن فعلتن ذکر کے نزوبویون او غزویون بوے و بدویون شاذن او بدویون شاذ دے پنیز دوی بانی خلاف القیاس دے پا بدون کی بدویون ویل پکارو و باب توین و حین ترد الاولا فیه الى اصلها باب دا توین او دا حیون رد کولے بشی اولنے یا پدے کے خبل اصل تا و تفتح و مفتوح کولے بشی فتقول ویبا تواویون دا توای توین ماخوز دے تواویون نو پدے کے بلا دویم دا یہ با حذف کی او نا پا واو بدل کی او دا اول با واو تلارشی نو تواویون بوئے حیویون بوئے بخلاف دویون و کویون بخلاف دویون او دا کویون بانی دویون دا پا دوون کی سکی دوون صحراتا ویلے کی صحراتا ناغی کے باپ خبر حال را دی وکویون کویون دا پا کون کی کون چی کم دی روشندان تا ویلے کی ستا دا رنا دا پارا خلق پا آبادے کی سوریہ پری دی خبر ہوئی بس منگو تا روشندان ہوئی یا چی کم دی دا اگزاست دا پارا پا کی گول ہوندے سوریہ پری دی بیا پاکی اگزاست فین پکے ہو لگئی نو آغیتا ویلے کی گی خواہ کون وما آخره یاء مشددتن وما هغا اسم آخره یاء مشددتن چی آخر دالی یہ مشددی بعد ثلاثتن پس تدریو حرفننا ان کانت اصلیتا نو کچرت دغا یا اصلیوی نحو مرمین لکا مرمین قیل مرمویون بویلے کی گی و مرمیون بویلے کی مرمویون دے پاسل کے صیغہ دے اسم مفعول دا نو پدے کے بلا یوی حذف شی بلا پو بدل شی قیل مرمویون دا سی بویلے شی و مرمیون بویلے شی بالقول لا دے پکے چدا دوار یگانی بحذف شی او یہ نسبتی براشی نو مرمیون ببکے ویلے کی گی دا منصوب او دا غیر منصوب شکل با او صورت با یو شانتی شی و ان کانت زائدتن او کشرت دا غیا زائد و حذفت حذف کولے بشی کا کرسیین لکا کرسیون شو کرسیون کی یہ مشدد پا آخر کراغل زائد دا حذف کن کرسیون وایا و بخاتیون فی بخاتیین پا بخاتیین کی اسم رجلین چی دا سڑین ہم دے بخاتیون دا بخت اغیتا نسبت تے
بخاتیون پکې ویل کېږي بیا دا چې دا پاره نوم ګرځولې دي نو دا یې نسبتی بل یې د بخاتیون بلل شي او یې نسبتی و پکې راشي بیا به شکل یو شانتی شي وما اخره حمزه او هغه اسم چې په اخر دغه کې حمزه وی بعد الف پس د الف نه حمزه ممدوده وي ان كانت للتانيث کچره تانیث لپاره قربت و او دا په بدل شي که حمراویون وصحراء لك حمراوی او صحراوی حمراء د الف نه بعد حمزه راغلی دا یا حمزه پس د الف نه راغلی یو مطلب دی نو دا حمزه په واو بدل کې حمراویون صحراویون وصنعانیون وبهرانیون وروحانیون وجلولیون وحریرون شاذ اعتراض به وشو چاله کې په صنعاء کې صنعاویون ویل پکارو صنعانیون راغلی دی بهراویون ویل پکارو بهرانیون راغلی دی روحاء دا د زینوم دی نو روحائیون ویل پکارو نن پکې روحانیون راغلی جلولا ایون ویل پکارو دلته جلولیون راغلی دی او حرورا دا هم د یو کلی نوم دی حرورا نو دلته کې حرورا ایون ویل پکارو حروریون راغلی شاذ خلاف القياس دي چونکه دی الفاظو کې حروف ډیر دي ثقل پیدا کوي یې نسبتین به راشي نو زیات ثقل به پیدا شي وان كانت تسنیه او کچرته دا حمزه اصلي وا تثبت على الاكثر د بروغ پاتې کول شي بنا په مذهب اکثر باندې ک قرائین قراء جمع ده خیال کړه د قاری صاحب جمع ده قراء نو دا حمزه اصلي ده ځکه د علم کلمه ده ماخوذ ده د قراءه يقرؤون ایس پته د اصل نه لګي لری بلان شي د خپل نه په پوري شي ماضی ته بلان شي نو په خپل باندې بیا وتا ته پته ولګي چې دا حمزه اصلي ده لام کلمه ده عین کلمه ده چانه بدل راغلي راخه ظاهر کې جبوري د الف زائده نه رسو ده هغه چې دروونه بدل نه راغلي دروونه بدل نه راغلي نه دروونه بدل نه اصلي ده قرائیون دا په خپل حال پاتې شي والا او کچرته د الف د تانیث لپاره نو دا حمزه اصلي نه و بلکې چانه بدل راغلي و یا چې کوم دې زائد و د الحاق وغيرها لپاره فالوجهان بیا په کستاله لپاره دوه وجه جایز دي ک کساویین و علباویین لک کساویون نو کسائیون پکې ویل شي دا اصل له کساون وراغه د الف زائده نرستو په حمزه بدل شي نو کساون شو اوس کسائیون پر خپل حال نو ام ټیک د خیر دی ځکه دا واو دا حمزه چې د الف نرستو زدا نو دا حمزه خو په خپل حمزه نه ده خود واو نه بدل راغلی او هغه واو سوق دی لام کلمه ده واو سوق دی لا د څه شوړه کده حمزه چې خپل اصلي نو کې سایون پکې وای یا واپس په اصل ته نقل کې سایون وای علباویون دا هم علباویون وای وباب شقایت و سقائین بالحمزه باب د سقایتون دا به سقائین وای ځکه چې دا سقایتون کې دا یا راغلی و د الف زائده نرسخ په اخر کې نه و د تی تانیسی نه مخکره په وسط کې راغلی و نه بدلیږي نو چې کله د تی تانیسی لر شو اوس په اخر کې واقع شو کنه نو شقائیون وای و باب شقاوتن شقاویون او باب د شقاوتن دا به شقاویون وای شقاوتن بدبختی معنا شقاویون بالوای و باب راین و رایتن و رایون و راویون و رایون او باب درایون چې دا اصل کې دی روایون روایتون جنډې ته ویل کېږي خبر وان پوه شئ جنډا د یو قوم د یو ملک د یو ګوند نشان وي مطلب باندې پوه شئ ستابرګه جنډا ده او دا بل شنه جنډا ده او دا بل سره جنډا ده مطلب باندې پوه شئ څوک څنګه او څوک څنګه خبره پوه شئ خو پتا باندې برګه جنډا چې ویني نو خواګه در باندې ولګي ایمان دې پتا ځکه کی په ایمان وای کنه تر خیال کې مرادي او چې دا بل جنډا سره ویني نو بس مخ ته واړي ځان سره پټ خیری مو کې خدای دې ته دې مخ د سمکه نه ورک خبره پوه شئ او طبیعت دې خراب شي ته به وګورې چې تا چا د تکنزل وکړو
دا نو برګه جنډه در باندې خلګي ها رایون رایتون روایتون دې بیا رایتون شو نو دې کې رایون وایا الکه رایون پکې ولې وې دلته خدا الف او دا یا دواړه خپل دي وی خپل دي خود شکایتون سره مناسبت در کلټوما شکایتون کې د الف نرستو یا راغلی وا دلته د الف نرستو یا راغلی دا هغه په حمزه بدل شو ته بدل کا رایون پکې وایا راویون پکې وې دا ولی بیا به اعتماد یا آتو راشي چې رایون پکې وې او ایون په رایون پکې ویل شي بنا د مشابهت د زوبیون سره هغه زوبیون ویل شي کنه د تم زوبیون ولا بس ته دا ټکی بیا بدل